بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 241 ته الدرس الرابع والستون یعنی 64 نمبر درس ته. په دې 64 نمبر درس کې ان شاء الله نن موږ تمرین کې درې سوالونه حل کوو. شپږ تقریبا 15 یا شپږ سوالونه دي پکې. درې بنن موږ حل کوو، درې به ان شاء الله بیا وروسته حل کوو. اول سوال راکړی و ترجم بالعربیه. ترجم بالعربیه د پښتو جملې دي، د دې وای تاسو عربی کې ترجمه وکړئ، یعنی د پښتو نه تاسو عربي جوړه کړئ. نو اول سوالونه دي او ډېر وخت بیا جوابونه دي. اول سوال دی خالد آیا تا سره ګړی شته یا خالدو؟ اے خالد، خالد یا خالدو. خالد چې اواز کې چې خالد تا سره ګړی شته نو هغې لپاره عربی کوي یا خالد. هل عندک، هل معنا د آیا دا مونږ چې کوم آیا لیکلی دی دغه ته آیا عندک تا سره ساعت ګړی شته. هل عندك ساعة آیا تا سره ګړی شته؟ هغه جواب ورکوي او جی ما سره ګړی شته. نو او جی دپاره په عربي کې راځي نعم او جی. ما سره عندي معنا ده ما سره. عندي دا یا متکلم والا ده، د دې معنا ده ما، او عند معنا سره. عندي ساعة ما سره ګړی شته. بیا ته اوس تپوس کوي اوس څه وخت دی؟ د وخت تپوس ته کوي اوس څه وخت دی؟ کم دا استفهامیه دی د سوال دپاره راځي چې چا نه تپوس کې چې کم ساعت تا سره یعنی اوس څه ټایم دی. نو عربي کې هغې دپاره کم استعمالیږي، څه دپاره کم استعمالیږي. کم معنا ده څه وخت دی، یعنی کم معنا ده څه، او الساعة وخت. الان اوس څه وخت دی؟ کم الساعة الان. الساعة دا وخت وی وخته مونږ ورته وایو یاره څو بجې دي، مونږ پښتو کې وایو څو بجې دي. نو داسې وایي کم الساعة الان. آل معنا ده اوس. کم الساعة الان اوس څو بجې دي یا اوس څه ټایم دی، اوس څه وخت دی. نو بیا ورته مونږ جواب ورکو وایي اوس 9 بجې دي. اوس 9 بجې دي. الساعة الان اوس السابعة الساعة بجې دي. الساعة معنا ده بجې، مونږ ورته بجې وایو، او وخت وایي وخت. اوس وخت دی، اوس الساعة الان اوس وخت دی. السابعة 9 بجې یعنی اوس 9 بجې وخت، یعنی اوس 9 بجې دي. ٹھیک شوه. اوس بیا مخکې تپوس کوي وایي ته څه وخت مدرسې ته ځې؟ ته څه وخت مدرسې ته ځې؟ متا معنا ده څه وخت، کم وخت، کله. تذهب معنا ده ته ځې، دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده. یو سړي ته چې ته وایي متا تذهبو، ته څه وخت ځې؟ الی المدرسة مدرسې ته. د الی معنا ده ته، او مدرسې ته. نو هغه جواب ورکوي وایي زه مدرسې ته 9 بجې ځم. 9 بجې زه مدرسې ته ځم. انا اذهبو، انا د واحد متکلم صیغه ده، معنا دا د واحد متکلم ضمیر دی، صیغه نه دا ضمیر دی. انا معنا ده زه، اذهبو دا د واحد متکلم صیغه ده. اذهبو معنا زه ځم. انا اذهبو زه ځم الى المدرسة مدرسې ته. الساعة السابعة 9 بجې والنصف او نیمه، یعنی 9 بجې. ٹھیک شوه. الساعة السابعة والنصف معنا ده 9 بجې. اوس مخکې تپوس کوي ته مدرسې نه کم وخت را واپس کېږي؟ متا ترجعو، متا معنا ده کم وخت، ترجعو ته را واپس کېږي. من المدرسة مدرسې نه. هغه جواب وکړي زه مدرسې نه ماښام 3 بجې را واپس کېږم. ارجعو زه را واپس کېږم من المدرسة مدرسې نه. الساعة الثالثة 3 بجې مساء ماښام. نو د غرمې د 12 نه پس یعنی 1 2 3 دا د ماښام وخت شمارلی کېږي. ښه. اوس مخکې تپوس کوي ته د شپې څه وخت پورې مطالعه کې؟ ته د شپې څه وخت پورې کتاب ګورې، مطالعه کې؟ نو هغه ورته وایي عربی کې به دا څنګه وایي الی ما تطالع معنا ته مطالعه کې. الی معنا ده پورې، او ما معنا ده کم. الی ما تطالع فی اللیل، ته د شپې کم وخت پورې مطالعه کې؟ نو هغه جواب ورکوي وایي زه د شپې 11 بجو پورې مطالعه کوم. نو د دې عربي دا ده اطالع، زه مطالعه کوم. الى الساعة 11 11 لیلا د شپې بجو پورې، زه د شپې 11 بجو پورې مطالعه کوم. نو دا خو موږ سره یو څو سوالونه راکړي، د هغې جوابونه مو لیکل. اوس موږ ته وایي ترجم بالپشتونیة، د عربۍ جملې راکړي، د دې تاسو په پښتو کې ترجمه وکړئ.
استيقظ د واحد متکلم معنی ده زه پاسم كل يوم هر ورځ كل يوم هر ورځ الساعة الخامسة 5 بجې صباحا سحر نو زه هر ورځ سحر 5 بجې پاسم نو دا سحر وختي پاسېدل دا ګوره ډېر ښه عادت دی د ماسخوتنې وختي وده کېدل او د سحر وختي پاسېدل بیا وای زه خو د هر ورځ د سحر 5 بجې پاسم و اتوضأ او زه اودس کوم اتوضأ دا د واحد متکلم څخه ده معنی ده زه اودس کوم و اصلي او زه مونځ کوم و اتلو القرآن الکریم او زه د قرآن کریم تلاوت کوم نو د دې بیا موږ ترجمه داسې کوو و اتوضأ زه اودس کوم و اصلي او مونځ کوم و اتلو القرآن الکریم او د قرآن کریم تلاوت کوم ٹھیک شو نور اصل کې لفظي معنی به د دې دا کې و اتوضأ او زه اودس کوم و اصلي او زه مونځ کوم و اتلو او زه تلاوت کوم القرآن الکریم د قرآن کریم خو د نورو دوو سره به اصلي او اتلو سره بیا زه نه استعمالو ځکه اتوضأ کې استعمال شي نو نور هم دا د واحد متکلم صيغه ده و اتوضأ او زه اودس کوم و اصلي او مونځ کوم و اتلو القرآن الکریم او د قرآن کریم تلاوت کوم اوس مخکې دی بله جمله کې وایي وفي الساعة السادسة والنصف اتناول الفطور اوس وایي زه اتناول معنی زه کوم الفطور ناشته د سحر ناشته څو بجې کومه 6:30 بجې زه په 6:30 بجو وخت کې زه د سحر ناشته کوم وفي الساعة او وخت کې کم وخت کې السادسة والنصف السادسة 6 بجو ته وي او والنصف معنی نیمه نو 6:30 بجې اتناولو زه کوم الفطور فطور د سحر ناشته ته وي الفطور دا د سحر ناشته ته وي او د غرمې ناشته ته غدا وي او د غرمې روټۍ ته غدا وي او د ماسخوتن روټۍ ته عشاء وي عشاء نه عشاء د ماسخوتن مونځ ته عشاء وي عشاء د عین لاندې کسره او د ماسخوتن روټۍ ته عشاء وي د عین د پاسه فتحه نو وای وفي الساعة او وخت کې د لفظي معنی داسې کو وفي الساعة او په وخت کې السادسة والنصف 6:30 بجې 6:30 اتناولو زکوما الفطور ناشته نو موږ بیا د دې ترجمه داسې کوو وفي الساعة السادسة والنصف اتناول الفطور زه د سحر ناشته 6:30 د دې معنی کو 6:30 بجو وخت کې کوم 6:30 بجې کوم ٹھیک شو مخکې دغه د جمله ده و اطالع د واحد متکلم صيغه ده زه مطالعه کوم کتبي د خپل کتابونو کتب دا د کتاب جمع ده او بی معنی او یا معنی ده زما کتبي د خپل کتابونو قليلا لږ وخت و اطالع او زه چې د ناشتې نه پس وای زه مطالعه کوم کتبي د خپل کتابونو قليلا لږ وخت وفي الساعة السابعة والنصف سابعه او ته وي او نصف معنی نیمه نو نیمه بجې ته شوي او ساعه بجو ته وي وفي الساعة السابعة والنصف او نیمه بجو وخت کې اذهب زما الى المدرسه مدرسې ته زه سحري نیمه بجې بیا مدرسې ته زم پاسمه 15 بجې او داس کوم مونږ کوم د قران تلاوت کوم او بیا 6:30 بجې ناشته کوم او لږه مطالعه وکم او بیا 9 بجې مدرسې ته زم واستمر معنی زه مسلسل مصروف یم مشغول یم په دروس درسونو کې حتی تر دې پورې چې الساعة الحادية عشرة یولس والنصف او نیمه بجې شي وای زه سحر 9 بجې مدرسې ته ځم و استمر معنی مسلسل مشغوله یعنی مسلسل مشغوله سړی وای زه مسلسل مشغوله یم په دروس درسونو کې حتی تر دې پورې چې الساعة الحادية عشرة والنصف تر دې پورې چې 11 بجې شي ثم بیا ارجع واحد متکلم انا زه واپس راځم الی بیتی خپل کور ته زه واپس خپل کور ته راځم واتناولو او زه کومه الغداء د ماسپخین روټۍ ما تاسو ته د سحر ناشته ته فطور وای او د ماسپخین روټۍ ته
غدا وای. واتناول الغداء او بیا زه د ماسپښین روټۍ خورم. واستریح دا استریح معنا د واحد متکلم معنا د زه آرام کوم، قلیلا لږ وخت، یعنی لږ وخت دپاره قیلوله کوم. غرمې وده کېدو ته قیلوله وای. وفي الساعة الواحدة والنصف الواحده یوې بجې ته وایي او نصف معنا د نیمه. نو یوه نیمه بجه کې اصلي زه مونځ کوم الظهر د ماسپښین. ټیک شوه. وفي الساعة الثانية والنصف ثانیه 2 بجو ته وایي او والنصف معنا نیمې. نو 2 نیمې بجو وخت کې اذهب ززم الى المدرسه مدرسې ته. واستمر او زه مسلسل مصروف یم فی الدروس په درسونو کې حتی تر دې پورې چې الساعة الرابعة والنصف څلور نیمې بجې شي، تر دې پورې چې څلور نیمې بجې شي. نو استمر زه مسلسل بیا مصروف یم. نو د دې اولنۍ چې کوم مدرسه وکړم چې اذهب الى المدرسه، نو د دې نه سکول واخله. ٹھیک شو. ځکه دې وخت کې سهار وخت کې خلک سکول ته لاړ شي او بیا د هغې نه پس بیا چې راشي نو ماسپښین بیا مونځ شي وکړي، مونځ نه پس بیا خلک مدرسې ته ځي، دیني مدرسې ته. نو دلته ته هغه دیني مدرسه واخله. اول د دې مدرسې نه اذهب الى المدرسه، د دې نه سکول مراد واخله چې زه سکول ته ځم. او دا دویمه مدرسه چې ده وفي الساعة الثانية والنصف اذهب الى المدرسه، نو د دې مدرسې نه مراد دینی مدرسه ده، جماعت شو یا مدرسه شو، قرآن او حدیث پکې زده کوي. نو دا خو ما تاسو ته د هغې ترجمه هم لیکلې، دا د عربۍ جملې دي، د هغې ما د عربي پښتو لیکلې ده. اوس دریم سوال دی وترجم بالبشتونیة، پښتو کې ترجمه وکړئ. ترجم بالبشتونیة پښتو کې ترجمه وکړئ. وایي الساعة الآن الثالثة بعد الظهر. الساعة الآن اوس وخت دی، څه وخت دی؟ الثالثة 3، یعنی اوس 3 بجې دي بعد الظهر د ماسپښین نه پس. ٹھیک شو. الساعة معنا دا اوس بجې دي الان معنا دا اوس، الثالثة معنا دا 3. نو موږ معنا دا دی داسې کوئ اوس 3 بجې دي بعد الظهر د ماسپښین نه پس. ظهر غرمې نه پس او بعد معنا دا پس. نو معنی موږ داسې کوو الساعة الآن الثالثة بعد الظهر، اوس د ماسپښین 3 بجې دي، اوس د ماسپښین 3 بجې دي. الساعة الآن الخامسة. الساعة الآن الخامسة اوس 5 بجې دي. مخکې وایي الساعة الآن العاشرة صباحا. الساعة الآن اوس بجې دي العاشرة لس صباحا د سهارې. اوس د سهار 10 بجې دي، اوس 10 بجې دي د سهارې. ٹھیک شو. اوس دلته کې داسې پکارو دي اوس د سهار 10 بجې دي. ها اوس مخکې وایي الساعة الآن الواحدة اوس 1 بجه ده و40 دقیقة او 40 منټونه دي. اوس 1 بجه او 40 منټونه دي، یعنی 20 منټه کم 2 بجې دي. نو موږ د موږ ته داسې ویلي دي الساعة الآن الواحدة و40 40 ته وایي 40 ته وایي او دقیقه منټ ته وایي منټونه. او ما تاسو ته ویلو ګنټې ته یوې ګنټې ته ساعه وایي او 1 منټ ته دقیقه وایي او 1 سکند ته ثانیه وایي. اوس مخکې وایي الساعة الآن الثانية عشرة. الساعة وخت یا بجې مونږ وایو بجې. الآن معنا ده اوس. نو الساعة الآن اوس وخت دی الثانية عشرة 12 بجې، یعنی اوس 12 بجې دي، اوس 12 بجې دي. مخکې وایي الساعة الآن الرابعة اوس 4 بجې دي إلا 5 دقائق 5 منټه کم. إلا 5 دقائق 5 منټه کم. ٹھیک شو. اوس 5 منټه کم 4 بجې دي، اوس 5 منټه کم 4 بجې دي. نو امید دی تاسو په دې سبق باندې پوه شوي یې. دې کې مونږ د تمرین دا 3 سوالونه حل کړه. انشاءالله 2 سوالونه به بیا په مزید بل درس کې حل کوو. نو د دې نه سکرین شاټ واخلئ، ځان سره لیکل وکئ او بیا درس واورئ. انشاءالله ډېر ښه به پرې پوه شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.